پیلنې د کفر او د شرک نه راوتل، دویم چې کم دی لوی او وړه ګناه دا پرېښودل. درېیمه درجه د تقوا څه شی ده، د پرهیزګارۍ څه شی ده، هغه دا ده چې د کفر د اسلام د کفر نه هم ځان ساتي، د شرک نه هم ځان ساتي، د لوی وړي ګناه نه هم ځان ساتي، خو په هغې نه پس ته په مشتبه شیزونه چې کم کې ستا شک شي، مکروهات شي چې دا ناخوښه د اسلام کې د دې نه هم ځان ساتي. دا هغه درېیمه درجه ده او دا ټولو کې اعلی او لویه درجه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل یو خپل تاجر ملګری حفص بن عبدالرحمن ته وی دا تان یو سودا خرڅ که د کپړې کاروبار یې کولو. هغه چې کله هغه تان یوړو ورته ووایي چې په دې تان کې دا عیب دی چې په چا باندې دا خرڅې، هغه ته ووایه چې په دې کې ګوره دا نقصان دی، که هغه څه قیمت کموي هم قیمت یې کم کړي. خو مونږ څه کوو؟ مونږ دا کوو چې یاره ښه بدرنګ خراب شیز دی هغې له ښایسته ډیزاین ورکه، یاره دا سړی مې دوکه کو، موبایل په چا باندې خرڅې، یاره دا موبایل واله هغې کې دا خرابتیا ده، مه وایه ورته مړه به زه سړی مې دوکه کو ومې والو. دا زمونږ ایمان دی، ټول د 1000 روپو ایمان هم نه دی چې یو 1000 روپۍ فایده راته پکې کېږي، نو موږ خپل ایمان هم خرڅوو، دروغ هم وایو، بدنیتي هم پکې کوو. بیا مونږ وایو چې یاره زمونږ په ملک کې حالات داسې دي، زمونږ په ملک کې انصاف نشته، نو خپل هم سړی خپل ځان ته وګوري. نو دې حالت کې هغه ورته وایي چې ته ورته وایې چې په دې کې دا نقص دی، دا عیب دی. نو چې هغه راغو پیسې هم وروړې، امام ابو حنیفه صاحب ته تپوس کوي تا ورته ووایي د هغې عیب، او ورته نه حضرت ایمانه خو هیر شو، او یو هو دا دې څوک وی هغه چې د تجارت دپاره کم تانونه وروړي وي هغه ټول تانونو ګټه را جمع کا، هغه 10,000 درهمه جوړېده، 10,000 درهمه په هغه وخت کې ډېر شی و، هغه ټول اوچتې کې ټولې صدقه کې. وی ځکه وي یاسې نه زما په دې مال کې شبهه راشي، نو دا هغه تقوا ده، دا هغه د تقوا لوی معیار دی. بیا خلک راپاڅېده، ګوره فیه هدی للمتقین، دا ذالک الکتاب لا ریب، دا لا ریب دعوه ده. یو سړی دعوه نه کوي چې په چا باندې دعوه کوي یاره تا سره مې دا ځمکه شریکه ده، پوله مې در سره شریکه ده، دا شانتې یو دعوه ده. هدی للمتقین دعوه چې کې نو تا سره خو به دلیل خامخا یي که نه چې یاره دا ځمکه زما ده، ولې چې د دې کاغذ ما سره دی، دا گاډی زما دی، ولې د دې کاغذ ما سره دی، نو دا یو دعوه ده، نو دلیل د دې دا کاغذ دی. نو دکه شانتي دا ذالک الکتاب لا ریب فیه چې په دې قرآن کې هېڅ شک نشته، دا دعوه ده د قرآن. قرآن وایي چې دې کې هېڅ شک نشته، خدای وایي په دې قرآن کې هېڅ شک نشته. دلیل څه شی دی چې کم سړی قرآن وایي نو رب وایي فیه هدی للمتقین، هغې ته به الله تعالی څه کوي؟ پرهیزګاري به ورکوي، هدایت کوونکو ته به پرهیزګاري الله ورکوي، تقواداره به شي چې سیده لارې طرف ته لاړ شي. یهودیان دعوه کوي چې نحن ابناء الله، چې موږ د الله تعالی بچي یو، موږ په حق باندې یو، بل وی موږ په حق باندې یو، خو الله تعالی وی نه، وی متقیان په سیده لاره باندې هغه خلک دي چې کم کې دا صفات وي. څه صفات وي؟ الذین یؤمنون بالغیب، هغه خلک چې کم په غیب باندې ایمان وروړي. دا به بیا ووایي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.